دا څلور واړه امامان وایي که زموږ د طرف نه تاسو ته یو مسله درغله او هغه د قرآن نه یا د حدیث نه مخالفه وه نو مې منه. نو دې نه معلومه شوه چې دا څلور امامان کمې مسلې کوي نو دا د قرآن نه او د حدیث نه ثابتې دي. په دې قرآن شریف کې هر څه شته، تبیانا لکل شی، د هر شي بیان پکې دی. دغه شان حدیث مبارک کې هم هر څه شته، خو موږ عامو خلکو ته چې مسله پیښه شي نو موږ براه راست د قرآن نه یا د حدیث نه خپله مسله ځان له نشو معلومولی. نو دا څلورو امامانو دوی محنت مشقت کړی دی، ډېره خواري کړې ده، او په قرآن کې یا په حدیث کې چې کومې پټې پټې مسلې وي نو هغه یې موږ ته ښکاره کړي دي. یا په قرآن او په حدیث کې کومې ګرانې او مشکلې مسلې وي نو هغه یې موږ ته اسانې کړي دي. نو دا څلور امامان زموږ د قرآن او د حدیث استادان دي او دا شارحین دي، دوی تشریح کړې ده د قرآن او د حدیث. نو د دوی مسئلې دا هم د قرآن او د حدیث نه ثابتې دي. د تقوی کېږده، الله به در باندې رحم وکړي. ہر بندہ تا روزانہ قدم پا قدم مسئلہ پیخیگی، خو من عام خلق دا مسئلے فکر نکو او پا خپل سوچ فکر او خواہش باندې قدم اخلو نو که قدم هم صحیح واغشتو که خطا. نو پا کار دادی چه ہر مسلمان تا کل مسئلہ پیخ شوا دا خپل علاقے دا عالم ندی تپوسو کی دا شریعت مطابق دا قدم پورتا کی. دا مسئلے دا زده کولو ثواب څومره دی؟ یو حدیث مبارک کی راغلی دی کچا دا قرآن پاک یو آیات زدک یا دا دین یو مسئلہ چا زدک رلا دا 100 رکعت نفل و زیاد ثواب بے اوشی. یو سو مسئلے چه باب دا علم وطوئی که دا چا زدکرلے دا 1000 رکعت نفل و نبا دیر ثواب وطملوشی. او 100 رکعتا او 1000 رکعتا منگ نشو کولے. دا اللہ نیکان بزرگان بندیان شتا دا دینا دیر بم کولی شی خو منگ خپلا کمزوریو منگ نشو کولے. دا 100 رکعت ثواب سو ندے، دا 1000 رکعت ثواب سو مردے. دا 2 رکعت ثواب در تزویم دا 100 دا 0 تخپل معلوم کا. عیسیٰ علیہ السلام دیو دریاب پا غاڑ را روانو، داغ دریاب منز کے دا شگیو ڈیرکے اچکے او داغی دا پاسا یو تک سپین مزیدار غٹ کانے دوم رخ کل چیزلو راکاگی. عیسیٰ علیہ السلام وطا پا تماشا دے ورطا گوری چا سمرخ کو لکانے دے. جبرائیل علیہ السلام راغے وی دے کانی تا دیر دیر گورے وی اور دیر خکولی دا اللہ پا قدرت جوڑ دے وطا حیرانے ما گورما. جبرائیل علیہ السلام وطا دے کانی تا لگرانیز دے شنور عجائبات بہوینے. نو جبرائیل علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دوارا کانی خواتا ورلل پاگی کانی کے دروازہ کلو شلا. عیسیٰ علیہ السلام دنن ورغے کانی کی او بزرگ پمانزہ والار دے. دیر کل انداز باندے منسکو مانزن فارغ شنو عیسیٰ علیہ السلام تے تپوسو کدا خدا نیکا بندہ سونا وقت کی گی چے دلتا عبادت کے مشغولی وی 500 کالا. عیسیٰ علیہ السلام نورم حیران شو. جبرائیل علیہ السلام وطوی بہر روزہ
بهر روته بزرگ پس دروازه بند شولا. اوس جبرائیل علیہ السلام تپوس کو وی څنګه سنور حیران شوی وی ډیر زیات حیران شوما چې دا بزرگ د ټول دنیا د نظر نه پټ په تنهایی کې په اخلاص باندې بے ریا عبادت کوي 1500 کاله دله به الله سون اجر او ثواب ورکي. جبرائیل علیہ السلام وتوی زه ته اوس بله خبره کوم نو د دینه به نورم حیران شي. ویسو ستانه پس بوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف روڑی دا غیو امتی با 2 رکعت نفل منزو کی دا دے بزرگ دا 500 کالو دا عبادت نبپی دیر ثواب اللہ ورکی. نستا پا دے 2 رکعت کے دا دمر کمال و برکت دا دا کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وجہ ندی. ابو داود شریف کے دا جہاد پبارک یو حدیث مبارک دے. تا مدینہ منورینا شمال طرف تا خیبر یو علاقہ دا دیر خشتا علاقہ وا یہودیان پک اسیدل. اللہ حکم کوي دی سر جہاد اکا نو پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام آغا علاقے تا لال جہاد اکا اللہ امداد اکا علاقہ فتح شوا دیر مال غنیمت پلاس راغی. پیغمبر علیہ السلام دغه مال غنیمت صحابہ کرام باندې تقسیم کو. یو صحابی پخپل حصہ کې تجارت کو اغشتل خرصول کول نو سر ډیره ګټه وکړه نو خوشاله راغې. پیغمبر علیہ السلام ته وی نن ما دونه ګټه کړې ده چې دې وعده کې یعنی دې ګیر چا پیر علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې. ویسه دی گٹلی دی وی 300 اوقیه میں گٹلی دی. یو اوقیه سلویخ درہم دا یو درہم درینی میں ماسے دا چاندے روپے دا نو 300 اوقیه سلویخ تو کے ضرب کا 12,000 درہم گٹلی دی. دا موجودا نرخ پا حساب تقریبا 30-40 لاکھ روپے گٹلی وی. سڑے دیر خوشحالا. پیغمبر علیہ السلام وقت فرمائی دا دین دیر گٹا در تو خیمہ وی ولی نو خیراتا وی دا فرض منزن رستو چسوک 2 رکعت نفل منز اکی دا دین بے دیر ثواب ہوشی. اس دا دین دیر ثواب تاسو تو خیم او دا دین دیر ثواب دی دینی مدرسوں کے زان داخل کے پخپلم داخل شے او دا خپل بچیم پک داخل کے. او زمانگ دے مدرسوں کے دا داخلے دا پارا دا شرطون نشتا چی دا انڈر ایج دے و دا اوور ایج دے. یو بوڑا بابا داخلی گی ناغتم داخل ملاوی گی و که یو کشر علک داخلی گی نهم نو خپل زانون و خپل بچی دے مدرسوں کے داخل کے نو چی دے مدرسہ کے چا یو آیات زدک یا دا دین یو مسئلہ چا زدک رلا نو دا بنی اسرائیل دا بزرگ دا 500 کالو عبادت ل50 کے ضرب ورکا اور 30-40 لاکھ روپو صدقیلا 50 کے ضرب ورکا نو دا دا یو آیات یا دا یوی مسئلیز دا کولو ثواب شو. او که یو سو مسئلے چه باب دا علم وطوی که دا دا پس ذکرل دا بنی اسرائیلی بزرگ دا 500 کال عبادت ل 500 کے ضرب ورکا 30-40 لاکھ روپو صدقیلا 500 کے ضرب ورکا. پا دی دینی مدرسہ کے روزانہ بیشمیر آیاتونم خولی شی بیشمیر دینی مسئلیم خولی شی بیشمیر بابونم پک بیانے گی نو دا بیشمیر ثوابونا دا استازان و دا طالبان روزانہ گٹی عوام پاتی شو.
نو دا عوام بے برخی ندی استادان او طالبان چې د مدرسه کې د دین خدمت کوي نو د دوی د دنیا ضرورت هم شته او که دغه د دنیا ضرورت نه پوره کیږي نو د مدرسه کې دوی د علم حاصلول نشي نو دا استادان او طالبان په شریکه مزدوري لاړ شي نو د دنیا حاجت به پوره کی خو مدرسه به خالی پاتې شي که نه ځي نو دلته د دنیا ضرورت نه پوره کیږي نو دا عام مسلمانان چې کومه حلاله ګټه وکړي او دې دینی مدرسې سره د چندې په شکل کې تعاون او امداد وکړي نو د دوی د دنیا ضرورت پوره شو او د طالبانو چې کوم اجر او ثواب بشمیره روزانه کیږي دقمره ثواب د دې عوامو هم وشو نو دینی مدرسه د عالمانو د طالبانو او د عوامو په شریکه باندې ده نو علماء او طلباء په دې عوامو د الله یو ډیر لوی احسان دی چې د علاقه کې د دینی مدرسه وي او د عوام ورسره تعاون امداد کوي نو عوام دا ثوابونه ګټي د دوی د وجنه نو عوام د خپل طالبانو او عالمانو قدر عزت کوي پیغمبر علیه السلام خپل عام امت ته یو سفارش کړی دی د چا په باره کې د عالمانو د طالبانو په باره کې پیغمبر علیه السلام سفارش کوي فرمای اکرمو حملت القرآن تاسو اکرامو کې قدر عزتو کې د قرآن د خاوندانو حملت القرآن دا طالبان او دا استازان دي دا د قرآن خاوندان پیغمبر علیه السلام سفارش کوي امتیانو ته د دوی اکرامو کې فإن من اکرمهم فقد اکرمنی چې د دوی اکرام چا وکړو وی زما اکرام وکړو پیغمبر علیه السلام فرمای چې زما اکرام وکړو ومن اکرمنی فقد اکرم الله او چې زما اکرام چا وکړو د الله اکرام وکړو نو ته به د خپل علاقې د یو طالب او د یو عالم قدر عزت کې او حقیقت کې دا د الله او د رسول الله اکرام دی وکړو او الله غیرتی بادشاہ د چا بدل پزان پریدي نه نو کته د خپل علاقې د عالم او د طالب قدر کې الله بتا قدرمن او عزتمن کی مخکې پیغمبر علیه السلام فرمای الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی حقونو کې درنه کمی را نشي طالب تسپک اون ګوره عالم تسپک اون ګوره بعضی بدنصیبه بد قسمت بندوي چې ټول ورځ د عالمانو د طالبانو خلاف خبرې کوي او داسې بنده چې مړ شي او جنازه ولا وکي او قبر کې کېږدي مخ ولا قبلې ته کې خاورې پې واړی او خلک واپس شي نو دوه فرشتې راشي منکر او نکیر او دې مړی ته وي تام نن قبلې ته مخ کړی دی د قبلې خاوندانو پسې خو به تا بدې خبرې کولې نو د هغوی د قبلې سره ستا څه کار دی چې تا مخ کړی دی رکشه مخ دې ته وکړه حق سات ولا فرشتې مخ د قبلې نه واړئ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا دیوبند بزرگانو بزرگ یو لوی عالم محدث مفسر صاحب کشف او صاحب کرامت افرمائی وی کدی یقین نکی نو دا گزو دا میدان خورت علمان طالبان اولیاء اللہ دا دا اللہ دوستان دی او اللہ با خپل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پاتې شو نو الحمدلله زمنګ د عوامو د خپل طالبانو عالمانو سره مینه محبت دی او پیغمبر علیه السلام فرمای المرء مع من احب سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو که عالمان او طالبان د علم د برکت الله جنت ته بوزي نو دا عوام د دې د محبت د وجه وسره یو شانت به الله جنت ته بوزي
څنګه دلته په مینه محبت یو ځای الله هم دغسې جنت الفردوس کې مې یو ځای کا کم فضلای کرام چې هغوی اوس فارغ شو آینده به دوی له الله د دین د خدمت توفیق ورکوي چاته چې د احادیثو مبارکو د پړاوولو موقع په لاس باندې ورشي هغې ته د خپل مشران استادان اجازت ورکوي اجازت کې یو خیر او برکت وي سو کال مخکې په کراچۍ کې د ټول پاکستان محتممین او شیوخ راجمع شوي وو په هغې کې مولانا فضل الرحمن صاحب خبره کوله چې زه هلک ومه مولانا مفتی محمود صاحب سره د مولانا زکریا صاحب ملاقات لتلی ومه نو ما خپل والد صاحب ته وی چې مولانا زکریا صاحب ته وی چې ما په خوب کې تا ته یو سپاره قرآن اورولی دی مفتی محمود صاحب په خپله باندې دا خبره ونه کړله یو بل مشر عالم هغه ته چې مولانا زکریا صاحب ته ووایه هغه عالم مولانا زکریا صاحب ته ورنږدې شو او ورته چې دې هلک تا ته په خوب کې یو سپاره اورولی ده مولانا صاحب داسې وکتلو لږ ساعت پسې ورته چې ما ته رانږدې شه مولانا فضل الرحمن صاحب ورنږدې شو مولانا زکریا صاحب ورته وی ما تا ته د احادیثو پړاوولو اجازت درکړ په دې شرط چې زما د اکابرو شروح به ورسره ګورې اکابر علماء دیوبند د هغوی شروح به ګورې مولانا فضل الرحمن صاحب وی په دې اجازت خو خوشحاله شوم خو په دې شرط یې پوه نه شوم چې دی راته ولې ووې څه موده پس د پاکستان نه بار یو ځای ته تللی وم او هلته کې یو مشر عالم و نو هغه ته مې وویل چې مولانا زکریا صاحب د احادیثو اجازت راکړه خو دا شرط یې ولګوي راته یې ویل چې ډېر ښکلی شرط یې لګولی دی بیا دغه مولانا صاحب راته وی چې مولانا زکریا صاحب خوب لیدلی و او په خوب کې پیغمبر علیه السلام ولیده نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې مولانا خلیل احمد سهارنپوري ته ووایه تا د ابو داود شرح بذل المجهود کې د فلانی حدیث چې کومه تشریح کړې ده دا زما د رای مطابق نه ده زما رای داسې ده مولانا زکریا صاحب خوب ولید او خوب کې ورته پیغمبر علیه السلام امر کړی دی مولانا زکریا صاحب لاړ خلیل احمد سهارنپوري صاحب لاړ د سهار مانځه د پاره مولانا خلیل احمد سهارنپوري را روان دي لاټین وسره لاس کو مولانا زکریا صاحب مخې له ورغی وی حضرت ما خوب لیدلی دی هغه ته مام لیدلی دی نو وی فرمایل چې د دیوبند بزرگان چې د احادیث کومه تشریح کوي نو دا د پیغمبر علیه السلام د رای مطابق ده او که فرق وي نو په څه طریقه پیغمبر علیه السلام ورته هغه صحیح کي نو کم فضلای کرام چې الله مخکې توفیق ورکړي دوی د احادیثو درس به کوي نو د خپلو استادانو دا طریقه را خپله کا او د دیوبند د بزرگانو شروح ورسره ګورئ تاسو ټولو ته د احادیث اجازت ته